اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ما د تورغر او ملکن د مور یو غیګه ده زرین پښتون دی او پښتون تقسیم د مور نه مني. ګرانو کتونکو ګرانو مینوالو نیږي هیلې او احترامات. زه یم ستاسو کوربه ستاسو ورور شیراز احمد شیرازي او دا وخت کې ما سره په د وایس اف بټګرام په سټوډیو کې موجود دی سوشل ورکر نوجوان سوشل ایکټیویسټ د بټګرام یوث پارلیمنٹ سی ای او جناب عبید الرحمن شمس. ټول نمبر کې تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو. تاسو موږ خپل قیمتي وخت راکړو کتونکو چونکې پرون تاسو په سوشل میډیا باندې کې کتلی یو چې مختلف قسم پوسټونه شیو بټګرام کې سټیډیم بناو تحریک حواله سره چې ویل کېږي د لوبو په حق لا چې د کوم قومونو ګراوند آباد وي د هغه قومونو اسپیټال چې کوم دی هغه ویران وي. نو چونکې د بټګرام چې کوم پلیئرز دي د بټګرام چې کوم سټوډنټس دي هغه ته د ګراوند یو ډیره غټه مسله ده. دا څه نه ده چې بټګرام کې د ټیلر څخه کمی ده. بټګرام د ګراوند چې کوم فیسیلیټیز دي د ګراوند چې کوم سہولت دی د هغې نه علاوه د هغې نه باوجود بټګرام خاورې داسې پلی پیدا کړي دي چې هغو په ډېر ځایونو کې د بټګرام نوم روښانه کړی دی. لکه که زه نومونه والم نو ابرار بھائی کوم چې په سعودي عرب کرکټ ټیم کې لوبېږي دغه شان د سلیمان لکه ډېر پلیئر بټګرام خاورې پیدا کړي دي. خو له بده مرغه په بټګرام کې ګراوند یا سټیډیم چې کوم دی هغه تر دې دمه نشته. په دغه حواله زموږ چې کوم سوشل ایکټیویسټ بھائی دی کوم چې د بټګرام یوث پارلیمنٹ دی عبید بھائی د هغو د کوششو له وجې نن د بټګرام یو څو اهم شخصیات چې په کوم کې ګلفام صابر صاحب و دغه شان د شاه خالد اخوندخیل صاحب و نور داسې اهم شخصیاتو هغو نن د بټګرام کې سټیډیم حوالې سره چې بټګرام کې سټیډیم کې کوم جوړېدو کې کوم رکاوټونه دي یا کوم عناصر چې کوم دي هغه په دې کې رکاوټ اچولی دي هغې لپاره ډیپټي کمشنر بټګرام سره میټینګ وکړو. نو په دې اقلا کوم چې سټیډیم کې رکاوټونه دي هغې په اړه به خپل چې کوم زموږ درون مېلمه دی هغه نه تپوسونه کوو. عبید بھائی ټول نه مخکې بیا سره شکریه. دا ته ووایي چې سټیډیم کوم چې بټګرام کې وایي جوړېږي فنډ ولا راغلی دی ځای چې کوم دی هغې له مختص شوی دی بیا دغه شانتي نور چې کوم کاروایي دی هغې کوم هغه شوې ده. خو تر دې دمه د بټګرام چې کوم پلیس دي د بټګرام چې کوم نوجوانان دي هغو ته د ګراوند فیسیلیټیز اوسه پورې اویلیبل نه ده. نو تاسو څه ګڼئ چې په دې کې کوم داسې عناصر چې کوم دي هغو رکاوټ اچولی دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نه اول نه زه ستاسو د وایس او بټګرام ټیم ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې تاسو زه راوغوښتلم او زما خیالات او زما چې څه ویوز دي هغه تاسو سره زه شیر کم او خپل د ډسټرک بټګرام مینوالو سره کم چې بهر دي په ډسټرک بټګرام کې دي هغو سره زه د ګراوند حوالې سره یا د ډسټرک بټګرام حوالې سره خپل خیالات شیر کم. ستاسو ډېره مننه. تاسو چې کومه خبره وکړه لکه ګراوند چې دی شیراز بھائی چې کوم علاقې د کوم قوم چې کوم ګراوندونه چې دي هغه آباد وي نو هلته اسپتالونه ویران وي. نو دغه مسله صرف مونږ ته اوس نه ده مونږ چې پیدا شوي یو زمونږ ماله چې یاد دي تقریبا نو اول کې به زمونږ د یو ګراوند و د های سکول شاته او هغه ډېر زیات شارټ ګراوند و. خو هغه وخت کې چې خلک و هغو لوبې سره یا هر څه چې کم کار به کوو هغې سره به ډېر مینه کوله. نو هغې د وجې هغه ګراوند ډېر وړوکی و خو د خلکو هغه د مینې د وجې به هغه خلک ډېر زیات شوق سره هلته راتلل او میچز دا به یې کتله. بیا د هغې نه بعد زمونږ کالج ګراوند و نو هغه هم ډېر وخته پورې چلېده او ټورنمنټس و پکې کېدله. نو د هغې نه مونږ څخه ډېر ښه پلیئرز راووتل. دغه شانتې د کلي لیول باندې یا نور لیول باندې مونږ سره ګراوندز وو. خو اوس چونکې تاسو ټولو ته پته ده چې هغه لایف سټایل چې دی هغه ټول چینج شوی دی. ولې که مونږ نن نه 10 کاله مخکې وګورو نو نن نه 10 کاله مخکې او اوس په دې معاشرې کې او په دې ملک کې ډېر زیات چینج راغلی دی. هغه وخت کې که مونږ وګورو یو ساده موبایل به ساده موبایل هم نه ټلیفون به نو مونږ به چې چرته کال هم ساته کوو نو هغه به ډېر زیات کوششونو سره په کلي کې به یو ټلیفون و. نو که هغه وخت کې مونږ سره د ډسټرکټ یا د کلي په لیول هغه شان د ګراوندونه و د هغې معیار مطابق نن مونږ سره داسې ګراوندز پکار وو چې هغې هم یو معیار وی د هغې هم مطلب بار نه کسان راتلې دلته هغو ګیم کولې. نو هغه فیسیلیټي نه مونږ محرومه یو او ډېر عمر نه تقریبا زما خیال دی 2012 کې د ان پی په ګورنمنټ کې هغې دپاره فنډ شوی دی د بټګرام کې د چې کوم ګراوند مسله د دې دپاره فنډ منظور شوی دی. خو د هغې چې کوم هغه ځمکه ایشوز ځمکه وه هغه په دې میدان کې ده. نو الریډي مونږ ته پته ده چې میدان چې دی دا یو کمرشل ایریا ده او بل هغه ځمکه چې کومه وه هغه اګریکلچرل هم وه. نو ټول نه اول نه خو زه لږ زمونږ خپل چې کوم د
معاشرې یا زه به وایم د ډسټرکټ چې کم هغه وخت کې چې کم تحصیلدار و یا سو یا پټواري و هغه نه هم یو غلطي شوې ده ولې چې د ګراوند چې دی د دپاره داسې کمرشل علاقه یا داسې ځای مختص کول دا زه هم ښه نه ګڼم ولې چې هغه یو کمرشل ایریا وه نو ګراوند چې دی هغه مونږ ته یو سایډ ځای ته هم که مونږ وړی وی نو دومره غټ ایشو به نه وه خو هغه وخت کې هغې دپاره هغه ځای مختص کړی دی اوس هغې کې پکې دا مسله ده چې کله په 2012 کې یا کله هغه ځمکه واغستله نو د هغه وخت نه واخلی اوسه پورې په هغې دا ایشو چلیږي چې هغه د کم لینډ اونر چې دي هغه وایي چې مونږ ته د دې فنډ چې دی هغه مطلب مونږ له چې کم ریټ دوره کي دا ډېر زیات کم دی هغه وخت کې دا ایشو وه یا څه ایشو وه هغه ویل چې مونږ دې ځای کې ځمکه نه ورکوو خو هغه وخت کې دا مسله حل شوې نو اوس به مونږ ته دا دومره ګمبیر هم نه وه ولې هغه وخت کې چې د هغې روډ زما خیال 11 लाख روپۍ و نو اوس 2018 دی 2019 دی څنګه تاسو ته ما ووایي چې وخت سره سره هر څه چینج کېږي اوس د هغه ځمکې قیمت چې دی هغه نن 25 लाख 30 लाख نوم اباو دی او هغو ډیمانډ هم کوي اوس هغې مسله ټول نه د ګراوند ټول نه غټه مسله مونږ ته دا پیدا شوې ده چې مونږ چې چېرته لاړ شو مونږ خپل سیاسي یا ایډمنسټریشن سره میلاویږو نو هغه وایي چې مونږ ځمکه اغستې ده فنډ مونږ سره شته او په ځمکې باندې سیکشن 4 لګېدلی دی خو لکه مونږ ته دا ښیي خو مونږ سره آوټپوټ کې څه هم نشته مونږ د خو دا نه ده پکار مونږ له پکار دی ګراوند که هغه مانته اوس سیکشن 4 لګېدلي یا که 20 کاله په هغې باندې سیکشن 4 یې مونږ له ضرورت نشته یا دو قبضه کړي یا د حکومت په قبضې کې قبضه کړي خو مونږ ته بیا هم ضرورت نشته مونږ له پکار دی ګراوند په هغې کې رکاوټ زه څه ووایم رکاوټ خو زه دا نشم ویلی رکاوټ په بډګرام کې چې ګراوند دپاره ایشو ده نو دې کې به رکاوټ څوک اچي او نه اچولی شي ولې چې دا خو د یو اجتماعي مسله ده په دې کې د رکاوټ زه څه نه وایم خو زه به دومره وایم چې د ایډمنسټریشن نه به زه دا درخواست کوم چې تاسو دا چل وکړئ یا زموږ چې کوم لیډرز دي هغو ته به زه دا وایم چې تاسو دا چل وکړئ چې دا کم لینډز اونرز دي د هغو چې څه مطالبات دي هغه ومنئ هغه هم زموږ ورونه دي هغه هم داسې نه ده چې یو ځای دی هغه هغو کې هغوی له خسارئ نو تاسو هغوی له خساره مه ورکوئ هغو څومره مطالبات دي هغه ومنئ تاسو ورسره کښېنئ دا نه چې هغو به هم تاسو سره ښه چې کله تاسو ورسره کښېناستلی ښه یو پلیټفارم باندې هغه کښېنول هغو به هم تاسو سره د هغې کې پکې به هیلپ هم کوي دا نه د هغه هم زموږ ورونه دي هغه هم خوشحالېږي چې دلته د ګراوند جوړ شي لکه څنګه چې نن डी सी صاحب وایي د ګراوند ټول نه غټه مسله دا ده چې هغه کم لینډ اونرز دي هغه وایي چې مونږ ته د شاعرای ریشم نه مخکې چې کم 3-4 کنال ځمکه ده دا مونږ نه ورکو نو آیا چې هغه نه ورکوي نو د هغې نه د 3-4 کنال مونږ ته شاته راکړي که نه یا د ایډمنسټریشن د هغې نه هغه 3-4 کناله شاته لاړ شي خو مونږ ته د ګراوند جوړ کړي او زمونږ دا مطالبه ده مونږ روډ ته مونږ سره نه ښایي چې مونږ روډ ته راوځو ولې چې مونږ کې او په یو عام یو نورو کسانو کې ډېر فرق دی مونږ سټوډنټس یو مونږ به خپل مسلې چې دي هغه په یو ټیبل باندې حل کوو نو د دې وجې نه نن هم ډېرو ملګرو زما وی چې دې دپاره به سټرایک کوو روډ ته به راوځو نو زموږ چې کوم مشرانو نن مونږ سره راغله زه د هغو هم ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې هغه د هغو هغه وخت تللی دی اوس خو هغو مونږ دپاره ځان کړي ګلفام صابر صاحب و شاه خالد اخونخیل صاحب او فضل کریم صاحبونو هغو چې کله راغله او ما سره بېګا هغو دا خبره شیر کړه هغو وایي چې ډایرکټ ځو ایډمنسټریشن سره میلاویږو نو لاړو ایډمنسټریشن سره میلاو شلو نو هغو هم ډېر ښه ریسپانس و ګراوند باره کې نو انشاءالله سون مونږ اوس دا کوشش نه پرېږدو او انشاءالله سون به مونږ دا خوشخبري د بډګرام عوام ته ورکو چې سون ډېر زر به مونږ دا ګراوند چې دی دا به د بډګرام سټوډنټانو او د بډګرام یوت دپاره دا مونږ څه نه څه کوشش او چې که دا ځای بل ځای څه هم یې خو دوی ته به ډېر زر مونږ اوس خوشخبري ورکو او ګراوند به انشاءالله مونږ فاینل دا دی چې डी सी باندې کېږي که په څه باندې کېږي څه قسم مسله دا انشاءالله دې ځل به اوس مونږ نه پرېږدو او ګراوند به مونږ د بډګرام یوت دپاره فراهم کوو تاسو څنګه خبره وکړه چې کوم ځای ګراوند لپاره مختص کړی شوی دی هغه ځای چې کوم دی د سادات برادرۍ ځای دی او هغه کلټیویټډ لینډ دی دلته اګریکلچر هغه کوي بیا داشانتي شهري ریشم ته نږدې ځای دی او د هغې چې کوم قیمت دی هغه هم ډېر دی څومره قیمت چې هغه ډیمانډ کوي هغه نه ورکولی کېږي که چېرته زمونږ ایډمنسټریشن یا زمونږ چې کوم ډي ایس او صاحب دی هغه ډي جي سپورټ صاحب سره یا دا شاید نور چې کوم دی کې ذمہوار خلک دی هغو سره خبرې اترې وکړي او د ګراوند چې کوم ځای مختص کړی شوی دی میدان دې نه هغه بل ځای ته اوسي نو ښه به نه ځکه چې موږ له ګراوند پکار دی لکه څنګه چې فضل کریم صاحب وویل چې موږ له مڼه پکار دی هغه بوکیانو کې وي کو ډنټه کې وي نو موږ له ګراوند پکار دی هغه میدان کې وي کو بډرام کې وي تاسو څه ګڼئ که د ګراوند چې کوم ځای مختص کړی شوی دی که دې نه موږ لږ بل ځای ته لاړ شو نو ښه به نه وي چې ګراوند هلته کې سره جوړ شي ګوره جي دا خبره خو ستاسو ښه ده خو دا خو مونږ ته ډېره اسانه ښکاري چې دا ځای بدلول دي
او دا ډېر آسان کار دی خو نه په دې باندې یو پروسس لګي. اوس یو ځای نوټیفای شوی دی هغې باندې آلریډي کسان راغلي دي هغې نه باوجود استاد ځای مونږ پرېږدو او بل ځای هغې دپاره به اول نه هغه ځای کتل راځي بیا هلته هم خلک دی هغوی ځمکه راکوي یا نه راکوي. نو زه خو وایم چې دغه ځای دی اوس د دغه ځای لکه څنګه سپورټس افیسر صاحب وبې وي چې ډي جي هیلث مونږ ته دا ویلي دي دا ډي جي سپورټس چې دی هغه مونږ ته دا ویلي دي چې ګراوند جوړ کړئ خو لږ پکې مطلب د مین شاعرایریشم چې دی دې نه که تاسو شاته لاړ شئ زه دا وایم چې شاته نه که ته خوړ سره دې مونږ له جوړ کړي مونږ له ګراوند پکار دی د غر په سر دې جوړ کړي مونږ له ګراوند پکار دی. آیا که دا ری نوټیفای کېږي بیا دې وشي خو چې مونږ ځای بدلو یا بل ځای ته ځو نو هغه محل وقوع لحاظ سره دا چې کوم ځای دی دا ماته ډېر بیسټ ښکاري ولې چې دا هیډ کوارټر سره نږدې دی هر کس ته رسایي هم اسانه ده او څه مشکلات پکې نشته. نو ځای مونږ له دغه ښه دی خو صرف لینډز اونرز چې دي د هغو څه مطالبات دي هغه که ډي جي سپورټس دلته هم راځي بټاګرام ته مونږ به هم هغه ته درخواست وکړو ایډمنسټریشن ته به هم وویو کمشنر صاحب دی راشي ډي جي سپورټس دی راشي هغه دی زمونږ لینډ اونر سره کینی د هغو څه مطالبات دي مونږ به لینډز اونرز ته هم زمونږ دی وس څه کېږي مونږ به هم هغو ته څه ووایو کوشش به وکړو. نو دا ده چې یو مشورې لکه تاسو به اورېدي چې د پښتو معاشره ده او د پښتون کلچر داسې دی چې د 302 کیس چې دی دا په عدالتونو کې څومره ګرانې سره حل کېږي خو زمونږ د پښتو معاشره چې ده دې کې دا یو خصوصیت دا دی چې 15 کسان کینی او دغه د 302 کیس دی نو دا په 2 منټو کې حل کوي. نو خبره دا ده که چېرته زمونږ د مشران راجمع شي او دو ټول د ګراوند لپاره ټول دا نه وي چې زه د دې پارټۍ نه یم زه د دې پارټۍ نه یم زه دا یم زه هغه یم دا په یو پلیټ فارم راجمع شي او د لینډ اونر سره کینی ایډمنسټریشن ټول یو بل کې کینی نو زه دا نه وایم یاره چې په یو ورځ به دې کې ولګي یا سو یقیني خبره زه یم دا په یو ورځ کې دا مسله چې دا ختمېدی شي او ګراوند مونږ ته میلاویدی شي. که موږ وګورو عبید بھائی د تیرو څو کلونو راسي مطلب ګراوند چې کوم ځای مختص کړی شوی دی چې کوم فنډ راغلی دی هغه دوی حکومت نه تیر حکومت کې آی تھنک راغلی او که زه غلط نه یم نو دومره ټایم ولګېدو زمونږ انتظامیه چې کوم د هغې چې کوم افیسر لکه ډپټي کمشنر صاحب شو هغه چینج کېږي راچینج کېږي تاسو یو سره میټینګ وکړئ بل سره میټینګ وکړو هغه لاړ شي بل لاړ شي خو اوسه پورې هغه مسله چې کوم ده هغه پینډینګ پته ده. زمونږ تحصیل علی که موږ واخلو هلته کې ګراوند جوړ شوی دی په تیر حکومت کې نو که دومره ټایم کې دغه د سادات برادري چې کوم ځای باندې شمفور اغست دی د دې کیس حل نشو نو که دومره ټایم کې سټارټ نه موږ بل ځای غوره کړی وي نو تر دې دمه تاسو څه ګڼئ چې دا ګراوند به جوړ شوی و که نه؟ لکه ګورئ دا خو د 2012 خبره ده ریسنټلی زه دا اوس د 2018 خبره کوم زمونږ کور سره په چپرګرام کې د پل نه دې غاړې یا د پل نه آ غاړې دوله 40 کنال ځمکه پکار ده هغه د 40 کلانو نه زیاته ده هلته خلک ځمکه ورکوي او هغو ورکړه زما خیال دی تقریبا دې ځلونه په 13 لاک که په څو باندې هغو کنال ورکو که دا کوشش دوی مخکې کړی وي یا بل ځای کې کړی وي نو زه دا وایم چې دا ګراوند به اوس جوړ مو دا ګراوند به جوړ نه بلکې دې کې به زمونږ تقریبا چې کوم پروونشل لیول کسان دي هغوی به هم دلته کرکټ له راتله ولې چې بډاګرام سره ټیلنټ نه محرومه نه دی او د ارګنایزینګ کمیټي هم دلته ډېر ښه ارګنایزرز دي او لکه څنګه چې زمونږ بي اس ایل زه ګورم نو زه په پېښور کې هم پاتې شوی یم زه نورو ټول ډسټرکټس ته ګرځېدلی یم داسې ایونټ ما نه دی کتلی لکه څنګه چې زمونږ بي اس ایل ارګنایز شوی نو دلته ارګنایزرز هم دي دلته مونږ داسې پروونشل ټورنمنټ هم ارګنایز کولی شو اوس په هغه هم شوي خو بس ما تاسو ته شروع کې وي چې څه زمونږ د ایډمنسټریشن څه زمونږ د خلکو خپله هم څه غلطي ده چې هغو هغه شروع کې داسې ځای سلیکټ کړی دی چې هغې باندې هغو ته پته وه چې په دې باندې به ایشوز جوړېږي هغو له دا ځای سلیکټ کول نو پکار د دې مطلب دا چپرګرام سایټ چې و هغې خلکو هغه سوچ چې دی او دغه چې دی هغه لږ ایډوانس دی هغو دا وایي چې مطلب یو ځای ته کله ګراوند راځي یا نور څه راځي نو هغې وجې نه هغه ځای ته چې دی ورسره سهولیات هم راځي لکه څنګه چې اوس دا ځای دی نه دلته ګراوند راځي نو دې سره به حالانکې هغه ځای به ورسره ډېر قیمتي کېږي هم چې کم ځمکه پاتې شله به ورسره قیمتي هم شي خو خیر بیا به هم وویو چې زمونږ هغه کم رونه چې دي د لینډ اونر چې دي هغو ته د خپل هغه حق د هغو میلاو شي او هغو چې څه مطالبات کي خیر که لږ پکې کمی راځي هغه به مونږ هم کینو ورسره یوت به ورپسې بوځو نور خلک به ورپسې بوځو مونږ سره به هغو فل کوشش کوي چې هغو ملک کم شي خو دا چې زه وایم د هغو مطالبات چې دي هغه دې ومنلی شي او زه د ډي جي سپورټ نه دا دغه کوم چې هغه فنډ چې دی په 2012 کې زما خیال 4 کروڑ 70 لاک دی هغه منظور شوی دی نو هغه د هغې قیمت مطابق دی 2012 اوس چونکې ځمکې ګرانې شوي دي نو مونږ ته د دا فنډ چې دی دې کې پکې لږ زیاتې راولي مونږ د فنډ لږ زیات کړي نو دا مسله به بالکل انشاءالله ډېر اسانۍ سره حل شي.
بالکل څه زمونږ خپله ناپوهي وسخکاریان مو ډېرو په غړېدلو سترګو تل د فریب جال ته رسو. تاسو څنګه خبره وکړه د چپګرام سایډ او دغه چې کوم ایریا خلک ته یقینا چې کله بډرام باندې سخته راغلې ده هغو ډېر سترګې دي لکه کله چې ډګري کالج زمونږ بډرام کې منظور شو نو زه چونکې ډېره غټه ایشو وه ستاسو چې کوم خلک ته هغو کالج لپاره زی ورکړو دا شانتي نور چې اوس څومره حافظ جوړ هغې لپاره زی ورکړو که سټارټ کې د میدان په ځای مانده کې موږ د دغه علاقې یو ځای چې کوم دی هغه د ګراونډ لپاره مختص کړی وی غوره کړی وی نو یقینا ده چې نن به دا ګراونډ جوړ شوی و. عبید بھائی تاسو ته مې کوېسچن دا دی چې یوت یا سټوډنټ چې کوم دي هغو د ګراونډ په دې مسله باندې کې څه کولی شي. یقینا چې کله دا کالج جوړولو تحریک شروع شو هغه وخت کې ګلفام صاحب خبره کله نه کله لګوي چې تنظیمي نوجوانان بډګرام راووتل او هغو بوک هړتالونه وکړه هغو احتجاجونه وکړه نو کالج چې کوم دی هغه بډرام کې جوړ شو. دغه شانې کله چې د یونیورسټي کیمپس خبره راغله په هغې کې هم سټوډنټانو ډېر څه کړي دي. ګراونډ چې کوم دی لکه یو صحتمند معاشري لپاره ګراونډ ډېر اهم رول چې کوم دی هغه ادا کوي کنه. نو تاسو څه ګڼئ چې یوت یا سټوډنټ چې کوم دی هغه د ګراونډ په تحریک کې څه کردار ادا کولی شي؟ صرف د ګراوند به موږ نه وایو څنګه تاسو خبره وکړه. زه خو دا وایم چې د هر قوم د هر ملک مستقبل چې دی هغه سټوډنټس او یوت سره ریلیټډ دی. نو صرف ګراوند نه د بډګرام چې څه مسایل دي یا بډګرام ته څه مسایل دي که چېرته زمونږ یوت ټایم ورکړي لږ ټایم ورکړي دا نه چې زه دا وایم چې اوس زمونږ یوت دي هغه یو ادارې کې لولي یا هغه سټډي کوي نه هغه ټایم چې هغه هغو سره لږ فری دی یو غنټه په 24 غنټو کې یو غنټه وباسي نیمه غنټه وباسي د بډګرام مسایلو لور کې د بډګرام ترقې لور کې نو یقینا زه وایم چې بډګرام ته نن کم ایشوز دي دا ایشوز بني ولې زه اکثر ګورم د بډګرام یوت ډېر اکټیو یوت دي ډېر غټ غټ ارګنایزیشنز دي د ملک په سطح هم چلی د ډسټرکټ په سطح هم چلی د پروونشل سطح باندې هم چلولی شي او چلی نو پوټینشل هم شته هر څه شته خو صرف بډګرام کې موږ سره دا کمی دی چې دلته یو کس چې دی هغه اول نه ډېر سټارټ کې ډېر مشکلات وي ورته ولې تاسو ته پته ده زمونږ علاقه چې ده هغه لږه غریب هم ده هر کس دی نه یریږي که زه چېرته یو ځای ته راوځم یا زه پساو شم یا زه څه کار وکړم نو بیا هغه سره هغه سپورټ دپاره ډېر کم کسانی نو هر تاریخ چې وي هغه یو ټیم سره چې کله یو ځای کې یو ټیم وي د یوت ټیم جوړ شي د سټوډنټس ټیم جوړ شي نو پس ته هغه مضبوطیږي هم او هغو چې کوم میشن وي یا هغو چې کوم شیز دپاره راوځي نو هغه ځي هم زه ګورم کله د ګراوند دپاره یو کس راوځي کله د بل یو ډیمانډ دپاره بل کس راوځي نو که د دې حوالې سره به زه دا وایم که دا ټول ملګري راجمع شي یو پلیټفارم باندې سټوډنټس دي یا یوت دی دا په یو پلیټفارم باندې راجمع شي او جدا جدا نارې نه وي په یو پلیټفارم باندې راشي څومره چې مشایل دي که دا کمباینلی دو حل کوي که یوت نن نه 3 کاله مخکې راوتی وي دا نه چې زه وایم سټرایک دې وکړي یوت یا سټوډنټس ته دا حق هم نشته چې سټرایک دې وکړي زمونږ د ایڈمنسټریشن چې دی ایڈمنسټریشن والا ناس دغه ته دي چې د ډسټرکټ یوت نوجوانان مونږ سره راشي مونږ سره څه خبرې شیر کړي نوې څه خبرې نو زه دا وایم اوس هم تاسو سره که موقع ده زمونږ چې څومره نوجوانان دي زمونږ چې څومره سټوډنټان دي ټول ته زه درخواست کوم تاسو خپل یو کمبینیشن یو سټرنث کله چې تاسو یو ځای نو تاسو به هر مسله حل کیږي تاسو خبره به هر څوک مني تاسو به نه ماتېږئ اوس هم تاسو څخه موقع ده اوس هم راشئ څومره چې یوت ارګنایزیشن دي یا نور یوت ارګنایزیشن جاین کړئ او دا زمونږ ګراوند مسله نه بلکې د بډګرام په سطح باندې چې څومره مسلې دي دا به ټولې مونږ انشاءالله کمباینلی حل کوو دا زه صرف نه زه حل کولی شم نه شیراز بای حل کولی شي نه بل حل کولی څو پورې چې مونږ رویوځ شوي نو نوجوانانو ته زما اپیل دی سټوډنټانو ته هم زما اپیل دی چې تاسو مسایل دي دا په یو کمبینیشن باندې حل کیږي نو ګراوند دی ګراوند لپاره هم زه تاسو ټولو ته دا درخواست کوم چې پلیز دې لپاره تاسو لږ ټایم راکړئ نو که دا چېرته په یوې میاشتې کې کیږي نو که تاسو ټایم راکړئ نو دا موږ په 5 ورځو کې کوو انشاءالله. عبید بھائی چونکې تاسو پېښور کې هلته کې سټډي کوئ دا شان تاسو چې کوم زمونږ د بډګرام ایم پی ایس ایف شو یا د تحصیل علی چې کوم ایم پی ایس د هغو سره هم ډېر تاسو لینک وي او دغه شان کوم چې زمونږ چې صوبایي چې څومره محکمې دي د هغې چې کوم هیډز دي هغه هم پېښور کې زیاتره ناست وي تاسو د بډګرام نه بار چونکې د سټیډیم خبره چې کوم دا خو څوک پوهېږي چې موږ په صوبایي لیول باندې نیو چې کړي یا موږ په مرکز باندې نیو چې کړي دا حل کېږي نه په صوبایي لیول باندې تاسو د ګراوند سټیډیم لپاره څه کړي دي او څه حل ځای مو کړي لږ مسله شیر کړئ. یاره جی یو خو دا ده چې دروغ ویل ښه ني نو زه به تاسو ته دا وایم چې صوبایي لیول باندې مونږ زون 6 دپاره ډېر کوشش کړی دی او کوو هم لګیا هم یو ارګنایزیشن جوړ کړي دي خو د ګراوند حوالې سره پروونشل لیول باندې مونږ لا خبره چا سره هم نه ده کړې
او تاسو دا خبره وکړه نو زه په خپله لوغندې کې افسوس اظهار کوم که چېرته مونږ پروینشل لیول باندې ولې چې مونږ په کیپیټل کې پېښور کې پاتې کېدلو که دې دپاره مونږ چېرته کلچر او سپورټس منسټر دا چې کوم زمونږ سی ایم دی نن سبا محمود خان صاحب دو سره مونږ ډېر ایونټس کې میلاو شوي مو یو که چېرته د ګراوند حوالې سره مونږ دو سره ډسکس کړی نو کیدی شي چې دو په مخکې ستاسو ایکشن اخیستی وي او دا ګراوند مونږ ته راغلی وي خو زه تاسو نه هم معذرت کوم او دا ماته یو افسوس خبره ده چې ما د پروینشل لیول باندې د دې دپاره څه اواز چې دی نه دی اوچت کړی او نه زما په نوټس کې داسې چا راویستې ده حالانکه ما به دا کتل چې بډګرام لیول باندې مونږ یوځای شوي هم یو ګراوند دپاره سټوډنټ تنظیمونه هم یوځای شوي دي یو سټرایک هم کړی و ډي سی صاحب سره هم میلاو شوي خو پروینشل لیول باندې ګراوند دپاره مونږ څه قسم څه هم نه دي کړی پروګرام چې کوم دی خپل به راغونډو اخره کې ماته دا ووایي د ګراوند چې کوم مسله ده کوم چې سټیډیم مسله ده د دې حل تاسو څه ګڼئ د دې حل به څنګه راوځي لکه څنګه چې نن مونږ میټینګ کې میلاو شلو ډسټرکټ ناظم صاحب هم ناستو تحصیل ناظم صاحب هم و ډي سی و اے ډي سی صاحب و اے سی صاحب و ټول میټینګ کې ناست وو نو هغو ګلفام صابر صاحب اخري کې ډېره ښایسته خبره وکړه چې مطلب لارې ډېرې خو سرې په یو شي خلاصېږي لکه څنګه وي چې ډېر غټ پی خو چې هغه اوبه مونږ بندول غواړو نو یو نری غندې کې شوړه ولې لګي نو هغو اخري ته دا خبره وکړه چې دا ګراوند دی ډېرې خبرې به نه کړو خو چې دا مسله ده دا به حل کړو څنګه نو ټولو دا وایي چې اوس ایشو دا ده چې ګراوند حوالې سره چې هغه چې کوم لینډ اونرز دي هغوی دا وایي چې مونږ ته د دا ځمکه چې ده 4-5 کناله د سړک والا مونږ له راکړي او دوی دې لږ شاته لاړ شي نو زه دا وایم چې زمونږ چې څومره مشران دي سپورټس افیسر دی ایډمنسټریشن دی یا زمونږ عوامي نمایندګان دي دا ټول د په یو د کلي مشران دي دا یوت دي ورسره نو دا ټول په یو پلیټ فارم باندې کینی مونږ له 15 کناله نه لینډ اونر زمونږ رونه دي دغه زمون خلک ته 15 کناله 10 کناله د شاته لاړ شي کته د خپل په غاړه دی جوړ کی چې مسله حل شي نو زه به دغه اخیری ته دغه تاسو ته د ګراوند مسله دغه ده چې کدی ځای کې نه جوړیږي بل ځای کې دی جوړ شي خو زما اخیری یو سوال ټولو ته داري چې کله څو پورې چې دا کم زمونږ عوامي نمایندګان دي ایډمنسټریشن دی او دا یوت دی او مشران دي دا په یو پلیټ فارم نه راغلي نو دا ګراوند نه جوړیږي اولنۍ خبره دا ده چې دوی په یو پلیټ فارم باندې چې کله راغله زه تاسو ته یقیني وایم چې دا په 2 ورځو کې هم جوړیږي نو هغه چې کله یو کینی نو بل تر نه پټ شي چې کله بل کینی نو بل تر نه پټ شي نو د ګراوند ټول نه غټه مسله زه دغه ګڼم که چېرته دا ټول په یو پلیټ فارم باندې کینل او سیاسي کریډټ او یو بل دا خبرې پکې رانغلې نو دا ګراوند چې دا موږ ته په 5-6 ورځو کې نه بلکې زیات نه زیات پوه لګي نو میاشت کې به دنه دا موږ ته میلاو شي ډېرې مهرباني عبید بھائی په اخره کې به کتونکو تاسو دغه وایم څنګه چې ما مخکې وویل چې صحتمند معاشرې لپاره د کھیل کو ضرورت وي او د کھیل کو ضرورت لپاره د ګراوند ټول نه زیات ضرورت وي څنګه چې عبید بھائی وویل چې څو پورې موږ یو ځای شي نه یو څو پورې موږ اتحاد نه دی راغلی څو پورې موږ متحد شي نه یو نو هغې پورې د ګراوند دغه مسله چې کوم دا نشي کېدلی زه به تاسو ته دا وایم چې کله زموږ ضلع بناو تحریک شروع شوی هغه وخت کې هم زموږ د مشرانو ځوانانو جذبه ډېره غټه وه هغو یو جذبې سره راوتي وو زموږ بډرام چې کوم دی هغه ضلع شوه دغه شانتې بیا کالج چې کوم ځای کې بډرام ته راغې هغې لپاره هم یو غټ تحریک چلېدلی وو بیا زموږ چې کوم یونیورسټي کیمپس راغی هغې لپاره هم په سوشل میډیا باندې کې ډېر غټ تحریکونه روان شوي وو څومره چې دې وخت کې زموږ ویورز دي هغو ته به زه دغه التماس کوم زما به دغه ګزارش وي چې ګراوند ډېره غټه ایشو ده د بډرام سټوډنټس دپاره د بډګرام پلیر لپاره دې لپاره هم مهم وچلوئ دې لپاره هم اواز اوچت کړئ په اخره کې به دغه وایم چې زموږ دا ویډیو مخې ته شیر کړئ چې دا حکام باغ ته لاړ شي سپورټس ته دا ورسي او چې زر ته زره بډرام چې کوم سټیډیم دی په هغې منطقه کې کار شروع شي نو په لوی الله مو سپارم د لوی الله په امان